پما تاریخ گوادای زدیو بلدی یادیگم آخر ما می چیڑا ز حنفی یادیگم آخر ما می چیڑا ز حنفی یادیگم دا هر باطل پا مخ گزار یم خبر شرانا دا هر باطل پا مخ گزار یم خبر شرانا ما انگریزان مت کرلی زنانو توی یادیگم آخر ما می چیڑا ز حنفی یادیگم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. طریقہ دا منز دا تکبیر اولانا شروع شوا دا نبی علیہ السلام دا احادیث مبارکو پرنا کی چې د نبی علیہ السلام د منځ طریقه سوا د تکبیر اولانا تر سورې فاتحه پورې د منځ طریقه ذکر شوه. تیر جمعه دا خبر وشوه چې کله په منځ کې یو انسان ثنا وایي تعوذ او تسمیه وایي اعوذ بالله بسم الله وایي د هغې نه پس په سورې فاتحه وایي او سورة فاتحه مونږ ویلو داغه حکم چې دا په منځ کې ویل داغه واجب دي داغه په ترک باندې په انسان باندې سجده سهو لازمیږي. او بیا دا مسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روایتو پرنا کې د صحابه کرامو د تابعین فتاوجات داغه پرنا کې را مسله واضح شوه چې واجب صرف په منفرد باندې را سړی ځان لمونځ کوي نو دی به سورې فاتحه وایي امام به سورې فاتحه وایي. او د مقتدي وظیفه موږ ذکر کړې وه چې د مقتدي وظیفه په جهري منځونو کې ښکاره منځونو کې سماع ده اورېدل دي او په سري منځونو کې چې کوم دی نو سکوت او خاموشي ده. د سورې فاتحې نه پس سورة فاتحه نه پس چې کوم دی د دې په آخر کې چې انسان سورة فاتحه ختم کی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وی دا هغې نه اخوا به بیا دی آمین وی. د دې آمین مطابق به یو خاص وضاحت وکړو او بیا د هغې نه پس پر صورت تذکره کوو چې د آمین نه پس په ډکو رکعتونو کې چې کوم دی نو دا به صورت ویلی کېږي. د آمین حیثیت سره او د آمین د ویلو طریقه کار سره آمین چې کوم دی د دې څه حیثیت دی دا څه معنا لري په دې وجه باندې تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه هغه لیکلي چې د آمین دوه وجې دي. اول دا خبر ذهن کې یاد ساتئ ولا الضالین پس آمین د دې تلفظ څنګه تکلم به پرې باندې څنګه کوي. امام نووي رحمت الله علیه هغه لیکلي دي چې دا په مد سره زیات پسې دی آمین او که یو سړی پکې قصر وکي مد پکې نه کوي امین وای بیا هم جایز دی او صحیح دی دا دواړه لغت صحیح دي خو فصیح پرې کې آمین دی
چې انسان په مد سره چې کم دی نو دا وایي انشاءالله مخکې به راشي رسول الله مبارک مطابق راځي ومد بها صوته خپل آواز پی مد کا رایخ کا د پی کم خلق چې ردی نبی را زور آمین ثابتای مد راخ کو دو تلشی آمین د آمین چې کم دینو اهمیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دیوی منګ یو شپه د رسول الله مبارک سره روانو یو کس په منس کې مشغوله دی او الله تړي زاری کوي منس کې دعاګانې غواړي رسول الله مبارک فرمایل کده پر خپل دعا باندې مهر ولګولې نو دا به نه رد کیږي صحابو یا رسول الله د مهر نه څه مطلب دی که په خپل دعا باندې مهر ولګولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د مهر نه مراد آمین دی کده پر خپل دعا باندې آمین وی نو دا به نه رد کیږي وزدا مسله چې مصلی با په منځ کې ولا ضالین پس آمین وای امام با آمین وای د آمین چې کم دینو طریقه کار بسئی دا به په خفیا طریقې سره ویل کیږي او کپری به आवाज پورته کول پکاري په زور به وایو او کدا به په خاموشي سره وایو نو اول دومره خبر ځین کې یار ساتل پکار دي چې دا آمین دا سره آمین دا الله نوم دے او که آمین چې کم دینو دا دعا دا پر وجه دا علماء دو قول دی چې آمین بعضی وی دا دعا دا او معنی دارا چې الله قبول کی زمونگنا یا الله قبول کی زمونگنا دا دعا دا آمین او بعضی علماء چې آمین دا دا الله دا نمونو یو نوم دے نو که آمین دعا شي نو بیا آمین ویل دا دا الله نه دعا غختل دی او که آمین دا الله په نومونو کې یو نوم شي نو بیا آمین دا ذکر دی دا الله تعالی د نوم چې کم دی نو ذکر دی پر یو وجه بعضی خلک وی آمین دعا دا امام بخاری رحمت الله علی خپل بخاری شریف 1 نمبر جلد کې د امام عطا رحمت الله علی قول را نقل کې قال عطا آمین دعاء امام عطاوی چرا آمین دعا را علامہ ابن حزم پخبل کتاب محلار ابن حزم کی اغلی کی فتامین دعاء صحیح بلا شک آمین چکندین دا دعا را او دا خبر صحیح پری کسا شک نشتے فکل تأمین دعاء ہر آمین ویل دا دعا را ولیس کل دعاء تامینا خو هر دعا آمین نره دری خبرو نه پته ولګره چې آمین دا دعا را او بیا چې کم دینو تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت الله علیه د آمین مطابق فرمای مَن یقول عند دعاء الداعی یو سړی د دعا غوښتون کې په دعا باندې وی چې آمین بل دعا غوښتاو یو سړی آمین وی فهو ايضا داع نو دهم دغه شان آمین والا هم دعا غوښتون کړي زکه هغه دعا یو دی یا الله قبول کړي لئن قول آمین ذکر درا قول چې آمین د بل په دعا باندې ویل تاویله استجب دری معنی یا الله قبول کړي را دعا فهو السائل نو دهم سوال کوون کړي کما ان الداعی سائل لکه څنګه چې غوښتون کې سوال کوون کړي درې مختلف اقوال نه پته ولګیرا چې آمین د الله تعالی نه دعا غوښتل دي وسچدا مسله واضح شو چې آمین دعا غوښتل دي اوس په زمونږه مسله حل شي چې آمین په زور ویل پکار دي او که آمین پټ ویل پکار دي کله چې ثابت شو د بعض علماء په قول چې را دعا را وس راځي قران بخپل فیصله وکي قران کې سورہ اعراف کې الله فرمای ادعوا ربکم تضرعا وخفیا تاسو خپل رب نه چې دعا غواړي په زاري سره غواړي په پټ سره غواړي نو اصل په دعا کې چې کم دینو پټ ویل دي اصل په دعا کې پټ ویل دي ها کر سعارز د وجنه په زور سره ویل شي خو اصل دا پټ ویل دي الله تعالی سورہ مریم کې الله فرمایي د زکریا علی السلام د دعا تذکرہ کوي اذ نادى ربه نداء خفيا کله چې د خپل رب ته خاموشي سره आवाज وکړو دعا چې کم دینو غوښته یو مسله
که آمین دعای نو قرآن وی د دعا غختل دا په خاموشي سره پکار دي د قرآن نه مسله واضح شو که دا دعای نو په پټه سره به آمین چې کم دی نو پکاري د بعضې علماو قولدار چې آمین دا د الله د نومونو نه یو نوم دی لکه مصنف د ابن ابي شیبه ابو بکر ابن ابي شیبه امام بخاری رحمت الله علیه استاد دی او دا شان مصنف د عبدالرزاق هم د امام بخاری استاد دی هغه وی حضرت ابو هريره امام مجاهد حکیم ابن جعفر هلال ابن یصاف دا ټول سوی آمین اسم من اسماء الله تعالی آمین چې کوم دی نو د الله د نومونو نه یو نوم دی د الله د نومونو نه یو نوم دی وسکره دی علماو دا علما چې کوم دی نو دی وی د الله د نومونو نه یو نوم دی وسک آمین د الله د نومونو نه یو نوم شي نو آمین ویل بیا د الله د نوم ذکر دی وس قرآن د ذکر مطابق سوی دعا مطابق خوداوی که آمین دعای خفیه طریقې سره به آمین ویل پکاري وس که آمین د الله د نومونو نه نوم شي او دا ذکر شي الله فرمای واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا دون الجهر من القول د الله د نوم ذکر کوا په پټه سره په خپل نفس کې په زارۍ سره دون الجهر من القول په غیر د زور آواز نه پته ولګي دا که آمین دعای پټ ویل د دې پکار دي که آمین چې کوم دی د الله نومي بیا هم پټ ویل چې کوم دی نو پکار دي امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې عجیبه خبره لیکي امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دي چې آمین وجهان آمین چې کوم دی نو دو وجې لري احدهما انه دعا یو دا چې د آمین دعا ده والثاني انه من اسماء الله تعالی دویم دا چې دا د الله د نومونو نه یو نوم دی او بیا جبا د مسلې حل روباسي فإن كان دعاء کچرت دا دعاین وجب اخفاؤه درې پټ ویل بیا واجب دی لقوله تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا ځکه الله فرمایي چې د خپل رب نه دعا کوئ په زارۍ سره او په پټه سره او وإن كان اسم من اسماء الله تعالی کدا آمین د الله په نومونو کې یو نومي او وجب اخفاؤه بیا هم درې پټ ویل واجب دی لقوله تعالی د الله درې قول د وجنه واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا الله فرمای د خپل رب د نوم ذکر کوا په زارۍ سره او په پټه سره او بیا امام رازی رحمت الله علیه مخکې لیکي فإن لم يثبت الوجوب كوجوب نه ثابتېږي فلا اقل من الندبیة د استحباب نه خو په کمه سره مګر یعنی د استحباب نه په کم خو نه دی او بیا وی ونحن نقول بهذا القول منګو پر هغه قول باندې کم دی نو قول کو قایل یو چې آمین چې کم دی نو په قلاره باندې ویل په خفیه طریقې سره ویل دا سنت دی ان شاء الله مخکې روایت راځي مونږ ته مسله واضح شو که آمین دعای په پټه سره ویل واجب که آمین چې کم دی دا د الله د نوم ذکري امام راضي وي چې په پټه سره ویل واجب که واجب څوک نه مني د استحباب نه خو په کمه باندې دیوم نه د دې نه اخوا روایات د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د رسول الله مبارک سنت طریقه په آمین کې سوا د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل ادا چې کم دی نو سوا امام بخاری رحمت الله علیه روایت چې کم دی نو راوړې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مشهور صحابي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ابو هريره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کله چې امام روایت ته خیال کوي خپل تر اخفاء پته ولګي کله چې امام وای غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین تاسو آمین وای وزدل ته وجر استدلال چې تاسو به په دې روایت کې خونه زور سره ذکر راغی نه د پټ ویلو سره ذکر راغی د دې روایت درې متن نه معلومه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کله چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وای نو فقولوا آمین تاسو بیا آمین وای د دې نه پته ولګی چې امام پټ وای که امام په ښکاره سره وای نو نبی علیہ السلام به بیا وی اذا قال الامام آمین فقولوا آمین که امام آمین وای نو تاسو آمین وای دینه پته ولګی چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین پورې په زور وای دا تاسو واوریدل اخوا دې بیا آمین وای نو تاسو رد سره چې کم دی نو بیا آمین وای که چرته کې آمین په زور سره ویل سنت وای
بیا رسول الله مبارک مقتدی ترانه چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وای نه تاسو امین وای بلکې دا به ویلو چې امام کله امین وای نو تاسو مر سره امین وای. دویم روایت چې کوم دی امام مسلم رحمت الله علیه هغه هم د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقه په امین کې سوا. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يعلمنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ له تعلیم راکو یقول لا تبادر الامام امام نه بنوړاندې کیږي نه به مخکې کیږي اذا کبر فکبروا کله چې امام الله اکبر وای تکبیر تحریمه کې تاسو الله اکبر وای واذا قال ولا الضالين فقولوا امين کله چې هغه ولا الضالين وای نو تاسو امین وای او اذا ركع فرق وکله چې رکوع کې نو تاسو رکوع کوي. دی حدیث نو پته ولګیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا قال ولا الضالين کله چې امام ولا الضالين وای نو تاسو امین وای. دینه پته ولګیرا چې امام आवाज چې مقتدی اوري تر ولا الضالين پورې دی ځکه نبی علیہ السلام فرمایل چې ولا الضالين وای نو تامین وای. کچرته کې پزور سره امین سنت وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا رسول الله مبارک دانوي چې دغه ولا الضالين نه پس امین وای بلکې نبی علیہ السلام بداولیو چې کله دی امین وای زګه ته خو اوري پزور سره وای نبی ابج کم دی ته عمر سره امین وای. د دوه روایتونو چې کم دی د متن معلومه راشه چې سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امین کې هغه اخفارا هغه چې کم دی نو پټ ویلی او دغه شان دي چې کم دی سنن نسائی کې سنن نسائی کې چې کم دی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دي موجود دی. هغه فرمایي حضرت ابو هريره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اذا قال الامام ولا الضالين کله چې امام ولا الضالين وای نو فقولوا امین تاسو امین وای زګه فإن الامام يقول هذا امام هم وای امام هم وای درې خبرې نه پته ولګره چې امام پټ وای زګه ک امام چرته را په زور سره وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې خبره طبيعه ضرورت نو چې ولا الضالين نه پس تاسو امین وای زګه فإن الامام يقولها امامهم داوي کچرته امام په زور سره بیاوي بیا د نبی علیہ السلام دې خبره ته ضرورت نو چې امام هم وای بیا خو مونږ اوریدو چې امام هغه دی وای مونږ چې کم دین ور سره وایو. د دې مذکورو روایتونو پته ولګیرا چې سنت طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په امین کې چې کم دین اخفاء کول دي امین چې کم دین په مزه سره ویل دي او دغه شانتي امام ترمذی رحمت الله علیه یو روایت را نقل کړي د علقمه ابن وائل هغه د خپل پلار نه را نقل کړي عن ابيه چې ان النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فعل د رسول الله مبارک ادا چې کم دینو ذکر کړي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادا سوا دا شات روایت چې کوم دي ته قولی روایت وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالقول متوي وز د نبی علیہ السلام خپل ادا سوا د نبی علیہ السلام خپل فعل چې کم دینو لاسو. علقمه ابن وائل وای امام ترمذی روایت را نقل کړي علقمه ابن وائل د خپل پلار نه روایت را نقل کړي پلار وای ان النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وی فقال آمین نبی علیہ السلام آمین وی وخفض بها صوته نبی علیہ السلام په خپل आवाज پست کو یعنی په پټه سره چې کم دینو آمین وی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په زور سره وی او په آمین باندې وخفض بها صوته خپل आवाज په پست کو په پټه سره چې کم دینو آمین وی. دی روایت نه بالکل صریح پته ولګیرا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل چې کم دینو دسیو زکه صحابو د رسول الله مبارک یو اداره نقل کړی دا په امین کې اداره نقل کړه او بیا یو روایت کې چې کم دی بل روایت کې مستدرک د حاکم کې او دغه شان د مسند د امام احمد بن حنبل کې روایت د سری واخفا بها صوته دلته کې بر روایتو وخفض بها صوته دلته واخفا بها صوته आवाज په خپس کو आवाज په خاموش کو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل پټ چې کم دینو امین وی دا د رسول الله مبارک خپل طریقه وا. او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ادا کنز المال کې چې کم دی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس خلفای راشدین داغو چې کم دینو عمل سو خلفای راشدینو کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای اربعون سلور سيزونه په مسکرا سری چې یخفیهن الامام امام به کم دینو هغه پټوي سلور سيزونه مسکرا سری امام به پټوي التعوذ اعوذ بالله
وبسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ویل و آمین او آمین پټویل چې کوم دی دا به امام پټوي و اللهم ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد چې کوم دی نو آمین دا به پټوي سمع الله لمن حمده په زور وي ربنا لك الحمد دا به پټوي عمر فاروق رضی الله تعالی فرمایي دا سلور سيزونو په مسکی چې کوم دی نو دا پټوي لکی او دغه شان چې کوم دی دغه شان ته مجموع الزوائد کې یو روایت ته هغه هم د ابو وائل لري د صحابو چې کوم دی خلفای راشدینو عمل ذکر کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس داغو عمل چې کوم دی نو څنګه عن ابي وائل قال كان علي وحضرت علی رضی الله تعالی عنہ وعبد الله ابن مسعود لا يجهران بسم الله الرحمن الرحیم ولا التعوذ ولا التامین دیو بچ کم دینو مسکی بسم الله په زور سره نوی نبی اعوذ بالله په زور سره وی د سنا نه پس ولا اله غیرک نا خدا ز یادای او دغه شان چې کم دی ولا التامین او نه چې کم دینو په مسکی بدیو امین په زور باندې وی پته ولګیرا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادا دا په خفیا طریقې سره په پټه طریقې سره صحابو چې کم دینو طریقه دا په پټه طریقې سره اومدغه شان دي چې کم دی امام طحاوی رحمت الله علیه طحاوی شریف دار حدیث مشهور کتاب دی هغه کې او روایت چې کم دینو را نقل کړي اومدغه ابو وائل دی دوی قال لم يكن عمر نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وعلی او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یجهران بسم الله الرحمن الرحیم ولا التعوذ ولا التامین دی چې کوم دی عمر رضی الله تعالی عنہ علی سے دیو بنا بسم الله په زوروي نبی اعوذ بالله په زوروي ولا التامین او نبی په مسکی چې کوم دی نو امین په زوروي پته ولګیرا د امین طریقه مونږه زده کړه امین یاد الله د نومونو نوم دی یا امین چې کوم دی نو دعا ده دوانو سورتونو کې چې کوم دی نو قرآن تاکید کړی دی چې تاسو به فټي طریقې سره وایي که ذکر دی غوره طریقه پټه را که دا دعا ده غوره طریقه چې کوم دی نو پټه را دغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قولی روایت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل د صحابو چې کوم دی نو عمل د دې نه پته ولګیرا چې دا بپټ چې کوم دی نو ویل دا لازمي دي مصنف د عبدالرزاق کې چې کوم دی مشهور تابعی امام نخعی رحمت الله علیه هغه اربعون سلور سيزونه داسری په مسکی چې یحفظهن الامام امام به چې کوم دی نو هغه پټوي هغه کې چې کوم دی یو دی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله په مسکی پټوي والاستعاذه اعوذ بالله په پټوي وامین او دریم نمبر سی به چې کوم دی نو امین پټوي واذا قال سمع الله لمن حمدا قال ربنا ولك الحمد کله چې سمع الله لمن حمدا وای نو بیا ربنا لك الحمد چې کوم دی نو دا پټوي نو دې ځه پورې مونږه د امین مسله چې کوم دی نو دا ذکر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روایتو مطابق قول د نبی علیہ السلام فعل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادا چې کوم دی نو د صحابه وس بعضی روایت پر اسی پیش کی چې هغه کې امین په زور سره ویلو تذکرای دا خبر ذهن کې یاد ساتي امت کې اختلاف د کم علمي په بنا باندې پیدا کی بعض خلک روایت وایي د روایت صحیح محل ورته نه معلوم چې د دې روایت صحیح محل کم زیره لګه 13 جمعه کې موږ د سورې فاتحه مسله بیانوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایتو چې بغیر د سورې فاتحه نه منځ نه کیږي وسأل د کې د حدیث محل صحیح چاته نو معلوم خلق هغه روایت روالی امام ته هم استانه کیږي امام پسې شاته هم استانه کیږي منفرد ته هم استانه کیږي ول د حدیث محل پیجندل پکاره چې حدیث په کم محل کې فټ کیږي ورنه هغه مقابل مونږ بلا روایت ویلو دا غي روایت سره وسکه دا حدیث صحیح محل چې کم دینو داو چې منفرد به وي امام به وي مقتدی هغه محل چې کم دینو دان لري وزدل ته کې بعضی روایت کې با روایت دا سراج چې هغه کې به دا ویل شي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زور سره امین ویلو اگر روایتو کې چې کم دینو صحیح روایت سندن چې کم صحیح چې کم دینو دا زیات هغه بیانېږي هغه کې وائل ابن حجر د روایت ته او بیا وائل ابن حجر صحابي په خپل د روایت چې کم دینو ست تذکرہ کوي وس په کم دینو خپل پته ولګي چې نبی عليه الصلاه والسلام په زور ویلو نو دای په کم ځای کې ویلو وائل ابن حجر روایت دا سره نقل کوي وقرأ غير المغضوب عليهم وائل ابن حجر وی نبی عليه الصلاه والسلام غير المغضوب عليهم وی ولا الضالين فقال آمين نبی علیہ السلام فرمیل آمین یمد بها صوته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پی आवाज پور تک یو دل تک را خبره یمد بها صوته مد معنی منګلو چې آمین امین او دل تک یمد بها صوته کله مد منګری شوی چې आवाज اوچت ک
مخکې وائل ابن حجر په خپله باندې صحابي ګوره په خپله باندې تصریح کوي ښه وائل ابن حجر وایي ما اراه الا يعلمنا زما خیال دی چې نبی علیه الصلاة والسلام دا یو ځل نیم امین په زوره سره ویلو الا يعلمنا دا یې موږ لره تعلیم راکولو دپاره ویلو نبی علیه الصلاة والسلام به ابتدا کې صحابو ته مونځ زده کوو مونځ چې کله اول دا فرض شو چې دا مونځ به رسې وایي او بیا به نبی علیه الصلاة والسلام په زوره سره وي کله کله به سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک دا هم په زوره سره شروع کړل نور د مونځ ارکان او د مونځ سبق به هم په زوره سره وي نو وائل ابن حجر وایي نبی علیه السلام په زوره سره امین وي او ما اراه الا يعلمنا زما خیال دی چې دا موږ لره تعلیم راکولو دپاره وی چې ګوره دې ځای کې به دا تاسو امین وایي ځکه نبی علیه السلام یو پیره چې کوم دی نیم په زوره سره ویلو او بیا حافظ ابن قیم دا مسله خپل کتاب زاد المعاد کې رسې حل کړې ده هلته کې حافظ ابن قیم د درود شریفو په ذکر کې راسې خبرې لیکه دا درود شریف نه وتر دعا کې چې کوم دی نو داسې ویلي ده چې د وتر دعا به په مانځه کې پټ وایو خو فاذا جهر به الامام احیانا که کله کله امام دا په زوره سره وایي وتر دعا امام کله کله په زوره سره وایي لیعلم المامومین چې مقتدیانو له تعلیم ورکي مقتدیانو ته دا زده کړي فلا باس بذلک په دې کې چې کوم دی نو څه حرج نشته ځکه بیا څه فرمایي فقد جهر عمر رضی الله تعالی عنه په زوره سره افتتاح د مونځ افتتاح سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک مخکې به شو او دا به هم په زوره سره وي لیعلم المامومین د پاره چې مقتدیانو له تعلیم ورکي او بیا چې کوم دی نو مخکې آخر کې څه فرمایي مخکې آخر کې وایي ومن هذا ايضا جهر الامام بالتامین هم د دغې قبیلې نه د امام په زوره سره ویل امین هم دی که مقتدیانو له سړی تعلیم ورکوي او مقتدیان نوي مسلمانان شي او دی ورته لمونځ طریقه ښیي که امین په زوره سره وایي ځکه نبي علیه السلام تعلیما کله کله په زوره سره ورکړی نو د دې نه پته ولګېده چې دا رسول الله مبارک چې کوم دی دا تعلیما صحابو ته راسې ښولی چې ګوره دې ځای کې زه امین ویم او د دې بیا کله چې رسول الله مبارک صحابو له تعلیم ورکو بیا مستقل سنت د نبی علیه الصلاة والسلام امین کېداو چې رسول الله مبارک چې کوم دی نو دا به پټ وي او هغې کې بیا چې کوم دی سنن ابي داود کې یو روایت دی روایت چې کوم دی سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنہ دی سمره ابن جندب وایي انه حفظ رسول الله صلی الله علیه وسلم سکتتین ما په مونځ کې د نبی علیه السلام نه دوه سکتې او خاموشیانې چې کوم دی نو دا محفوظ کړي دي نبی علیه السلام به بعضې ځای کې خاموشه شو یو چې کوم دی نو سکتتن اذا کبر یو به نبی علیه السلام تکبیر تحریم وایي غوږونو ته به لاس که الله اکبر به وایي بیا به خاموش و خاموش پسو سبحانک اللهم وبحمدک ولا اله غیرک پورې به دا چې کوم دی نو پټ وي د هغې نه پس به الحمد شروع کړه دې ځای کې به لږ غونته خاموشه کېده د ثنا دپاره وسکتتن اذا فرغ من قرات غیر المغضوب علیهم ولا الضالین او یوه خاموشي او سکته نبی علیه السلام وقفه به هغه ځای کوله کله چې به غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بیا به خاموشه شو د هغې نه اخوا به سوره شروع کړو پته ولګېده لږه خاموشي چې کوم دی نبی علیه السلام به دلته په پټه سره امین وي دې ځای نه پته ولګېده او نور ما وی صحیح روایت هغه دغه وائل ابن حجر والا دی چې نبی علیه السلام په زوره سره امین وي وائل ابن حجر په خپله وی زما خیال دا دی چې نبی علیه السلام موږ له تعلیم راکولو لپاره دا رسې ولی د دې نه علاوه نور روایت چې کوم دی نو پیش کېږي خو هغه انتهایي درجې ضعیف قابل چې کوم دی نو د استدلال لري اوس دومره ټیم نشته چې په هغې زه بحث تفصیلي وکړم بهر کې موږ د مونځ طریقه ده ما ولي یو څو روایت په پیش کوو د مونځ په هر ادا باندې چې مونږ ته پته ولګي که مونځ موږ کوو دا د نبی علیه الصلاة والسلام فعل دی او که نه دی د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه دا او که نه ده نو په الحال د تکبیر تحریمه نه والا ته غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمینه پوری چې کوم دی د مونځ طریقه کار د نبی علیه الصلاة والسلام د روایتو مطابق ثابت شو د دې نه اخوا چې کوم دی د رکوع تذکره ده انشاءالله بیا به هغه د جمعې ته وایو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین